الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وسلم زما محترم مسلمانانو مشرانو او کشرانو ستاسو وړاندې ما د سورة روم یو آیات تلاوت کو او د سورة الانعام یو آیات تلاوت کو او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکونه می د یو احادیث مختصره ټوکړه ستاسو مخې ته ذکر کړه محترمو د آیاتونو کې الله پاک چې کوم څه وایي چې یاره انسان ته څه خیر او بد شر او څه رسي دا د ګناهونو د کردار د وجې نه ځکه سورة الانعام کې الله پاک وایي وذروا ظاهر الاسم وباطنه تاسو پټ او ښکارا ګناهونه پرېږدئ بلکل که پټ یې کې او که ښکارا یې کې دا ګناهونه پرېږدئ او که نه پرېږدئ نو تاسو ته به سزا میلاو شي اخرت چرته تللی نه دی بعضې شیونه داسې چې دنیا کې هم انسان له نقصان ورکوي خو هغه یو عارضي شی نه لکه یو بیماري ده هم انسان ته نقصان ورکوي خو بیماري که ته دوایي وخورې نو ختمه به شي نقصان دې دفع شي او که دغه نه نو په مرګ سبا خو ختمه شي بس هغه نقصان دې ختم شي خو محترمو د ګناه نقصان داسې دی چې دا بعضې ټیم کې انسان ته په دنیا کې هم د دې هغه اثر را رسي په دنیا کې الله پاک راونیسي او بعضې ټیم کې په دنیا کې هم شي او آخرت کې د خو بیا رانیسي
آخرت خو چرته تللی نه دی. ځکه الله پاک وایي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، چې ذره برابر ګناه کې تی ګناه نه ګڼي چې زه خیر دی، نو الله وایي چې دغه ستا دغه ګناه ما نه پټه نه ده، په دغه ګناه به تا توبه ونه ایستره مرګ نه مخکې، نو تاله به سزا در کومه. او که تاسو وګورئ مخکینی څومره قومونه، د نوح علیه السلام قوم، د لوط علیه السلام قوم، د صالح علیه السلام قوم، د ابراهیم علیه السلام قوم، د عیسی علیه السلام قوم، د موسی علیه السلام قوم، نو دا ټول په ګناهونو هلاک شوي دي. چا نابتول کې کمی کاو، چا زنا کوله، چا څه کول او چا څه کول، خو ټولو د الله نه بغاوت کو، د الله نه فرمانی کوله. زمونږ او ستاسو نه په باړو کې ښه و، زمونږ او ستاسو نه مال ښه ورسو، کورونه ښه ورسو، مالداره ښه و، بنګلې ښې ورسوې، خو چې کله د الله نه بغاوت وکړو نو الله پاک قومونه هلاک کړو، تباه او برباد یې کړو. ولی الله دې هله پروا ساتي چې ته د الله خبره مني. د ابن ماجه شریف روایت دی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې نه طواف کاو، او وایي داسې غرمه ټیم و، نو یو څو قدم یې کېښودو، وایي داسې ودرېده، بیت الله شریف ته یې وکتل، وایي ته ویل ای کعبې ډېره عزتمنې او ډېره شرف والې، نو وایي ما ته داسې دا غوږونه ورنږدې کړه چې څه وایي د الله پیغمبر، وایي بیا داسې یو څو قدمونه واخیستم، وایي بیا دا خبره وکړه، نو وایي بیا ته ما غوږونه ورنږدې کړه، وایي بیا یو څو قدمه بیا کېښودو، نو وایي بیا دا خبره وکړه چې کعبې ډېره عزت او شرف والے، د څلورو طرفونو نه خلک مسلمانان راځي، خو کعبې که ته چا ورانه کړې نو الله دومره نه خفه کېږي لکه څومره چې یو انسان مسلمان زله یو سړی خفه کي ویې نړی، الله پې څومره خفه کېږي. نو الله پاک پر خپلو بندګانو مسلمانانو باندې دومره خفه کېږي. الله دا نه غواړي چې یو قوم نه د عذاب ورکړی شي، دا د هلاک کړی شي، خو چې کله یو قوم دومره سرکشي وکړي چې د الله نه بغاوت وکړي او حد کراس کړي، نو بیا د الله فیصلې راځي، دنیا کې هم راشي آخرت کې هم راشي. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. د دې آیات لاندې روح المعانی لیکلی دي، نورو تفسیرونو هم لیکلی دي چې کله انسان ګناهونه زیات کی، نافرمانیانې زیاتې کی، نو په دې قوم به الله پاک قادسالي مسلط کی، اوبه به هم ختم شي، پریشانیانې به زیاتې شي، دوی به وایي په حکمران پسې به بد وایي چېرې هغه خراب دی. خو زه درته یو خبره کوم، تاسو څومره خلک ناست یې، تاسو هم داسې تجربه وکئ، حکمران معاشره زموږ او ستاسو نه جوړېږي، هغې له د اسمان نه ډایرکټ نه راکوزېږي. ماښام کښېنئ چې یاره زه سهار پاڅېدلی یم، د ځان څه حساب وکړه، ما څومره د الله حکمونه ژوندي کړه، څومره مې د پیغمبر طریقې ژوندی کړې، ما څومره عمل وکړه. لرې مه ځه، دکان کې شاګرد درسه دی، شاګرد د هغه څومره حدیثو کې په ذهن لازم، دا سوچ وکړه د هغه څه زه کم سلوک کومه، ځان نه څه خورم هغه له یې ورکوم که نه ورکوم، هغه ته زه په معمولي غلطۍ څومره خبرې کوم، مور او پلار نه یې تېرېږم، داسې ده که نه ده، زه څه کومه، زما کردار څه دی، نو ته بیا حکمران پسې کنځل وکړه، هغه هم د خدای بیا مسلط کوي. دا سوچ وکړه چې خې تسپې ماړومه ګیره مې م غوړه کړې ده. هغه وایي مجذوب رحمت الله علیه یو شعر وایي په ظاهره خود بے حد صفائی دا زیادہ بے حد صفائی ہے
मगर दिल में गंदगी इंतहाई है। ज़ाखिर او तस्पे माड़े गिره دې مغوړه کړې را مخکې سب کې کېني خو بیا دا سوچ د ځان سره وکړه چې کله واده راشي واده او زما د زوی یا د لور واده نو زه بیا دې ته ګورم چې دا کار اوس د شریعت دی او که د شریعت خلاف دی. مړی راشي دا کار د شریعت دی او که د شریعت خلاف دی. تېر هفته یو ځای کې مړی شوی جنازه وه نو زم تلی ومه ښه ښایسته خلک دینداره خلک داسې کار یې جنازه کو چې بلکل شریعت ثبوت نه و نو کاته موږ داسې کوو او دا وایو چې یاره حکمران غلط دی او پلانکی غلط دی او ډینګی غلط دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر ښکلې طریقې د پیغمبر ښکلې نامونه دا موږ او تاسو له موجود ده دا په روزګار کې موجود ده. د روزګار نه خو تا شریعت نه منې کوي د واده نه دې نه منې کوي د رشتې نه دې نه منې کوي ته رشته فالې حدیث کې راځي د عرش لاندې ولاړه ده. وایي خدای پاکه دا د خپل رحمت سره نږدې که ګوره څومره دعا ده لکه رشته چې دې نه منې او وایي خدای چې ما لرې کوي ختمی مې د خپل رحمت نه لرې که په رشته تعالی خدای دومره اجر درکوي او هغه موږ او تاسو د هغې څه پروا نه ساتو او چې حالات رامدې راشي نو حکمران پسې په بل پسې بد اراده محترم خپل عمل او کردار ته وګورئ. خطرناکه خبره دا ده چې ګناه ته ګناه نه وایو کو ګناه ته ګناه نه وایو. په سب کې ناست یو موبایل کولاو کو تاسو یو مون داسې ثابت کوي یا د یو کس داسې خوب ثابت کوي یا لیډرینګ د تګ انداز ثابت کوي چې دی په سب ودرېږي او د موبایل نه یې رایستی ولې د ده نه ځان نه یې دغه کړی بیا داسې مون تاسې وښیئ چې د سلام اړولی دی د دعا اول کړی دی موبایل شریف یې وروسته رایستی دی. تاسې خودی شئ داسې خوب تاسې یو کس وښیئ چې دی وده کېږي موبایل لرې کړي دعاګانې ووایي څملي اول خو دی دغه ها ستړی شي بیا وده شي او داسې کس ته چې دی پاڅېږي موبایل ته ونه ګوري دعا ووایي. نو چې کله یو قوم داسې د الله نه بغاوت او سرکشي شروع کړي او الله خفه کړي نو بیا دا قوم همدغه فیصلې راځي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. خدای وایي زه به د خلکو زندگی تنګه کړم دا به پریشانوي یا به د بچي نه څوک پریشانوي. ځکه بخاري و مسلم شریف کې روایت دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو انسان نه الله خفه شي او ناراضه شي نو الله پاک جبرائیل علیه السلام راوغواړي او هغه ته ووایي وایي دا پلانکی او د پلانکي زوی دې زما نه بغاوت کړی دی ګناه کوي ګناه او په ګناه فخر کوي ګناه هم کوي او بریت هم پیتاوي او په بل کې چې لږه غلطي وګوري نو هغه ته بیا ښکاري. ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه بصره کې روانو خلک ولرالو وی حضرت الله په قرآن کې وایي چې تاسو زما نه غواړئ ادعوني استجب لکم زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. اوس موږ سهار نه ماښامه پورې ستړي شو دعاګانې هم نه قبلېږي نو هغه ته تقریبا لس شی نه ښودلي وی لسو شیونو کې تاسو د الله نه بغاوت کړی دی. یو به کې دغه اوږده خبره ده او ډېرې مزدارې خبرې ورته کړي دي خو یو یې ته دغه ښودلي دي وایي بل ته ګوته نیسي او ځان ته یې نه نیسي په بل ورپسې چې دی دا ګناه کوي دی دا ګناه کوي او خپل ځان د سر نه د خپو پورې چې ستا لباس څنګه دی دا د انګریز شانته دی که نه دی ستا روټۍ خوراک د انګریز شانته ده که نه ده دا خبرې ته د معاشرې په حالاتو باندې کوم. ته چې ډوډۍ له لاړ شي دعوت له نو موږ څه طریقه رواج کړله هر سړی ځان نه ټک ټک راواچي. یو حدیث ته د خیم بیا به علماو نه تپوس وکړئ پیغمبر علیه السلام ریاض صالحین کتاب کې دا حدیث شته دی. نبی علیه السلام له صحابه راغلو وی یا رسول الله موږ ډوډۍ خورو پې مړېږو نه وی څنګه یې خورئ وی یو هلته خوري بل هلته خوري بل هلته خوري بل هلته خوري وی ماښام یې یو ځای وخورئ چې ماښام یې یو ځای وخوړه واپس او یا رسول الله ویل لږه مو خوړه او ماړه شو ډوډۍ دا ویل وګوره د یو ځای دا موږ چې دعوتون له لاړ شو دا خلک هم خبر وایي د هندوانو شان دی جدا جدا خوري نو هر سړی ځان له ځانه او که تا داسې ښه دغه اختیار کړ وایي مړه دا نه پوهېږي ساده سړی دی سړی یې لا خو
دا منگا دا انگریز نا متاثر شو وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہو یہود یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود محترم دا منگا معاشرہ دا دا معاشرہ ما استانه جوړیږي دا منګ سم کو منګ د پیغمبر په طریقه خپل زندگی جوړ کو منګ خپل غم خپل خادي د پریشانیاں به ختم شي د خدای نه بخې فیصله راشي په ظاهر منګ خو غوړ زیړ خو خسته ځان جوړو خو مگر دل میں گندگی انتہائی ہے بس ځان سکے نه سوچ وګي چې څنګه په خپل جنت غواړم خپل بیبیم جنت ته نه پریدم اغه نه لګ غلطي وشي زه کومه ځان می برید می تاو کړی دا نه غواړم زه خو ځان شیخ جوړوم جمعات کې می ټیکاغ دي خو چې دې سم نرمي وکما دا بم جنت لذي دا خو ما وینځ جوړه دا بم جنت لذي نو کله چې موږ د معاشره او د حالات موږ خپل ځان سي لاس منټه کې نه د ځان سي احتساب کوي چې زما لباس څنګه لري زما خبري څنګه لري زما اخلاق څنګه لري زما کردار څنګه دی زما وعده څنګه لري زما غم څنګه دی نو بیا په نور څه ورته پي نو دغه حدیث چې من تکم وایو بخاری او مسلم شریف ذکر کړي وای الله پاک جبرائیل السلام ته وای چې پلان کې د پلان کې زوی د زمانه پرمانی کوي د دنه زه خپېما نو د اسمان مخلوق ته وایا چې دام د دنه خفشي نو وای د اسمان کې आवाज وکي نو مخلوق د ټول د الله خفشي وای بیا جبرائیل السلام ته وای اوس د زمکه مخلوق تلار شه نو ال دخل ته الله پاک زلون کې واچي نو بس د خلکو سره نفرت پیدا شي نو بعض ټیم کې خایستا جی سه به سور رواني خدای الله سره کردار صحیح نه نو خلک مو چې ورک شي چې تیر شي دغه نه خلاص سلام هم بیوږي یا خپل بچی خمال حالي لګټلې گاڑی بینک بیلانس سره صحیح خو بچی هم دا وای چې دغه نه بو څنګه خلاص ولې داغه د الله سره جوړه صحیح نه کله چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی وای کله چې قبرص فتح شو صحابه او دا فتح وکړه نو خوشاله او ډیر زیات چیرې د اسلام جنډم په دې ځای ودروله او درس هم ختم کړو نو په دغه ټیم کې ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو سیټ ناستو جړل ډیر زیات جړل نو جبیر بن ابن نفیر رضی الله تعالی عنہ ورغه ته وای حضرت سلام وګو دا خو د جړا وخت نه دی ته ولې د سي جاړي دا خو د خوشحالي مقام دی ګور الله پاک موږ له فتح راکړه او نصرت یې راکو کوپر هم ختم کو نو لاغره ته وی جاړم پدی چې دا خلق خطا کړو په باړې مال حالر شو خو دې قوم د الله حکم ختم کو چې کله الله ختم کو د الله حکم نه مان الله ذلیل کړو او زمونږ او پستا تاسو په لاسونه دوی له سزاګانې ورکړي زره دوی په دې حالاتو جاړم نو سورۃ الحج کې الله پاک وایي چې څوک ز ذلیل کما نو بیا څوک اعلی عزت نشي ورکولی او کله چې انسان ګناه بار بار کوي نو دا د الله مخې ته بې قدره شي ذلیل شي بیا نه د الله سره قدري نه د مخلوق سره قدري او کله چې د الله سره تعلقات صحیح نو مال حال به وسنۍ ډیره غریبي خدای به نه پریشانه کیږي نو محترمو د الله سره تعلق صحیح کوي امي په روزګار کې صحیح کوي امي په واده کې صحیح کوي امي په مړی کې صحیح کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه علماء نو تاسو کې د آیات څه مطلب دی د خدای پیغمبر طریقې موجود دي او موږ واده د غیرو په طریقو کو نو د دې نتیجه څه ده څومره لکان چې هغه د قصیناست څومره زنانه جنکې د قصیناست دي نو معاشره کې د کمالات خوريږي تاسو ته پته راځي ته په منبر نه وي لازم موږ تاسو د ریواجونو وجله شادي حال دا پر شوي دي لستو له سونا دا پر شوي ده 200 جوړې کپڑے دا پر شوي دي په غاټو غاټو پلازو کې چې تا شاپینګ نه کړي نو واده خو نشته شلق ډوړې چې دی نه ور کړي خوان دی نشته او چا چې د آرامي توبونو ډول کو واس نه کیږي نو هغه بیا دا ما په سنت طریقه وکړو نیم دی ګوري چې پخې کینو سنت طریقه دا نه ده 200 دیګه پاخه کا خدا کمی کاته چې د غیرو کې دات پکې مکوا ته شریعت واده نه خو ته نه منی کړی یو وکا دوه وکا درې څلور خو زینا مکوا روزګار نه خو نه منی کړی روزګار کوا خو د پیغمبر په طریقې وکا
دې نه خو ته ډوډۍ نه خو ته نه منې کړی درستخان خور که 200 دیګه پاخه که خو چې زنانه د کور نه راوباسي مخې ته یې ډولکو والا روان کړي اسلام خو پرېږده دا زموږ پښتو موږ له اجازه خو څه وکړو ایمان هم ختم شوی دی 10% صرف مسلمانان یو ګندې ته خپلې زنانه په پسې که او ډولکي دې مخکې وهو خلکو دې دا مطلب دی چې تاسو ورته ګورئ ایمان او غیرت چرې لاړ پښتو چرې لاړه الله مخې له به نه ورځو چې ویلی سي او کیدي د دنیا خاورې دم دې واړئ انس فرمایي ویبقى عمله خپل عمل به صفاتې شي نو هلته به بیا فرشتې راشي ته به وایي ما تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي باره کې ته څه وایې نو چې ټول عمر یې ستا نه ماښامه پورې په روزګار او رشته ورته کې دا کاتې کړي نو ته بیا داسې ویلی شي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد زه دا ګواهي ورکوم چې دا د خدای پیغمبر دی چې تا یې زندګۍ کې خبرې منلې ته تیار نه نو نتیجه به یې څه راوځي معاشره زموږ او ستاسو نه جوړه ده د خپل عملونو د خپل کردارونو اصلاح وکئ بل ته ګوتې مه نیسئ بیا به دا زموږ او ستاسو د اعمالو کردارو زه دې وجې حکمران پسې دې وجه کې بد نه ویم نور وجو نه ویم خو دې وجې پسې بد نه ویم او څوک چې راشي دا جزم پسې کوي چې دا چل دی دا چل نو زه هغه راټینګم ملګري کردار څه کې نو هغه وایي هېڅ هم نه کوم نو بیا وایم څه به کې چې دا چل دی څه به کې نو بیا وایي چې یاره بس پلان کې وخت داسې یو کار شوی او یا داسې یو کار کومه نو خو وجه یې دا ده چې کردار دې دومره کړی دی ته یې داسې ګڼي نو خدای به دې نه رانیسي دا خو د نبي اسلام دعا ده که مخ دې نه خرابېږي نو یا دې په روزګار رانیسي یا دې په بچو رانیسي یا دې په ګاونډي رانیسي لږ دې شړقی بیا نو کوشش پکار دی د الله سره تعلق صحیح کو صحیح ده که نه انشاءالله دا یو څو خبرې مو کړئ الله دې موږ ټولو د عمل کول توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين